الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمندو مشرانو، نن زمونږ دلته د قاری برکت علي صاحب په ځای کې ناست یو. د اتوار ورځ ده، د یو هفتې نه مخ تقریبا هفته ټیم خوا شاو شو زموږ د یو بل سره رابطه شوې وه چې یاره کینو او لږ د یو بل سره گفتگو وکړو. نو موضوع خو زمونږ الحمدلله هغه واضحه ده، مونږ اتفاق کړی دی حجیت حدیث. په دې موضوع باندې مونږ گفتگو یې زما دا مننه ده چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم، سنت، اقوال، افعال د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت دی. دا د قرآن تشریح ده، دا د قرآن تفسیر دی او په دې وجه د قرآن نه دلایل پیش کوم. قاری صاحب به خپله مدعا بیان کړي انشاءالله. زما تعارف سلیم خان او زه ماسټرز ما په اسلامیک سټډیز عربیک دواړو کې کړی دی، MBA هم کړی دی. دا غیر علاوه زه د جامعه دارالعلوم کراچي نه فاضل یم 2004 کې، او جامعه الرشید نه ما تخصص کړی دی. په دې سواد کې ما ابتدایي سبقونه ویلي دي. بهرحال دا زما تعارف دی. مزید خبره او قاری صاحب وکړي. خوشحاله اوسئ. زه خو اول د میلمنو ته په خیر علی یم او شکریه ده کوم ستاسو چې په دې مصروفه دور کې تاسو بیا هم د الله د دین لپاره راغلي یو د یو خپل ورور د اصلاح د کوشش کول دپاره راغلي چې یاره موږ یو حقیقت ته ورسو، خاص کر زه. نو زه خو اول د خپل طرفه ټولو ملګرو ته د اورېدونکي چې کوم دي دوی ته یو درخواست کوم. درخواست دا دی چې مهرباني وکړئ په دې ټایم کې د کمنټو کوشش مه کوئ. په دې ټایم کې صرف خبرې واورئ. دا د کمنټو ټایم نه دی. که په دې ټایم کې تاسو کمنټ شروع کړئ، کیدای شي که بعضې داسې کسان پکې چې هغوی په کمنټو باندې شي او د اصلاح خبره هغوی ته ونه رسي، د حق پهچان ونه کړي، بیا د هدایت نه محرومه پاتې شي. نو بهتره خبره دا ده چې زما او د مفتي صاحب دا خبرې تاسو واورئ. او بل دا چې د ویډیو په وساقت سره زموږ خبرې شوې وي. اولنۍ پیره ده چې زه د مفتي صاحب سره زما ملاقات دی، اولنۍ پیره ده. نو ډېر خوږ سړی دی د نږدې نه. او په ویډیو کې داسې چې اکثر انسان بس جو مولي صاحب څه ویلي دي، جو په موږ باندې خانه د لګېدلي، جو زموږ هغه شیطاني سیسټم هم راچوت شوی دی، جو موږ هم په هغې په باره کې الفاظ استعمال کړي دي. نو د دې نه مخکې چې څه شوي دي، که زما طرفه څه بد الفاظ استعمال شوي، نو زه ستاسو نه د هغې معافي غواړم بار بار. او ډېر یو خوږ سړی او زه شکرګزار یم. نو اوس چې څه دي اخوا دا به ستاسو د ټولو خلکو دپاره د هدایت خبرې انشاءالله او د حق ته رسېدو دپاره. که زما په زړه کې د شیطان څه جذبه راچوته شوي، نو هغه جذبه دې الله پاک مړه کړي. او زه به بار بار بیا ویم چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. نو شروع وکړو انشاءالله العزیز. صرف د دې خبرې دپاره چې موږ دین خالص کړو. که دا مولي صاحب راغلی دی هم د دې خبرې دپاره چې یاره دا دین به څنګه خالص کېږي. که زه اوس هم نن در سره کېنم، که تاسو ته پته ده ما ویلو ما زه مناظرې نه کوم، نو او نه زه د چا سره بحث مباحثه کوم. زه خو به دا قرآن بیانوم، بس د خلکو ته به یې رسوم. دوی به هم بیانوي، زه به هم بیانوم، بس خلکو ته به رسي. هر سړی به پهچان کوي چې یاره دا حق ده او دا ناحقه ده. خو لیکن نن زه هم د دې لپاره کېنم چې خلک په شش و پنج کې دي، په تشویش کې دي چې یا الله پاکه څه چلو وکړو. یو مولي صاحب ورته وایي حجت دی، بل قاري صاحب راباسي هغه ورته وایي نه دا خو حجت نه دی. نو څنګه حجت نه دی؟ نو څه زما د نظرې نه به خلک خبر شي، څه به د مولانا صاحب د نظرې نه. نه کېدای شي نه به زه 100% غلط یم او نه به دا مولانا صاحب د 100% غلط دي. خو چې په کوم ځای کې دوی غلط وي، په هغه ځای کې به هم تاسو ته پته ولګي، او په کوم ځای کې زه غلط وم نو هم به تاسو ته اندازه ولګي چې د دې سړي دا موقف کمزوری دی، در سره ودرېدل په دې خبره کې نه دي پکار. صحیح ده داسې. نو شروع به کوو انشاءالله العزیز. نو ته ما ویلو چې څه خبرې نو بس د قرآن نه به کوو او شروع به کوو انشاءالله. خو تاسو ته دغه مهرباني ده او ستاسو به دغه زموږ سره مهرباني. کمنټ مه کوئ. ستاسو په کمنټ باندې بل ته نظر کوي، د هغه نظر نه چې کوم دی نو هغه بحث او مباحثات د انسانانو او فکر بل طرف ته لاړ شي. نو الله پاک هم فرمایي چې یاره کله قرآن لوستی کېږي نو تاسو دا خوب کان لگا کر سنو، فاستمعوا خوب کان لگا کر سنو. خاموشي اختیار کړو، خاموشي اختیار کړئ د دې لپاره چې په تاسو رحم وکړی شي. نو که تاسو په دې ټایم کې په لیکلو کې اخته شوئ، نو پته ولګېږي چې خاموشي اختیار نه کړه. نو چې خاموشي اختیار نه کړه، نو دا معامله رحم له نشي کېدی او بیا زحمت لځي. بس اوس موضوع طرف ته راځو. زه په دې بنیاد باندې چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم قول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر
سچ رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي په حیثیت د رسول کړي دي او دا الله تعالی په نسبت دلیل دی اول باغی لزو یعنی د قران ایکسپلینیشن د قران تشریح د قران تحقیق هغه معتبر دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي او په دې حواله سره به د قران کریم دا د ټول اول د سوره احزاب آیت نمبر 21 پیش کوم چې الله جل شانه فرمای لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا او په تحقیق سره تاسو د پارشته په ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اسوه حسنه بهترین نمونه اسوه حسنه ده چې دا قول زما د لپاره قابل تقلید دی دا فعل زما د لپاره قابل اتباع دی او دا د مخ هغه چې سکاونه کړی دي هغه زما د لپاره قابل اتباع دی به وي لمن كان يرجو الله واليوم الاخر څوک چې د الله په ذات باندې یقین او عقیده ساتي او په آخرت باندې وذكر الله كثيرا الله ډیر یادای نو دا د لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات نمونه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات نمونه اله ده چې دا قول او فعل زما لپاره حجت او دلیل چې دا قول زده عام خلکو د قول په شانو وګړم نو به خو هغه نمونه نشو دا رنګ الله جل شانه سوره اعراف کې فرمای یوسل 158 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي ایمان راوړی په الله او دغه پیغمبر هغه پیغمبر الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه د دې پیغمبر اتباع وکي اتباع وي د چا پیروي کول دغه په نقش قدم باندې تلل to follow somebody in his footsteps د چا په نقش قدم باندې تلل نو چې دا قول او فعل زما لپاره حجت نشو نو دغه اتباع څنګه وکړم او الله پاک کروي اطيعوا اطاعتي وكي كروي واتبعوا او كلا الله جل شانه دا رسول يو پیغمبر خپل قوم ته وي فاتبعوني واطيعوا امري زما اتباع وكي او زما د حکم اطاعت وكي دارنګ رسول الله او د قران کریم یو آیت ته الله جل شانه فرمای ما اتاكم الرسول سوره حشر سچم دی پیغمبر تاسو ته درکړي دي ما د تعمیم لپاره ما آتاكم الرسول سجلی پیغمبر تاسو درکړي دي فخذوه خذو پجامو کې کلک نیول یو شی مضبوط په موټي کې نیول یا پجامو کې نیول په خو هغه لبي کول یا د پیسو نو کوم ماشوم چې با پیسې پجامو کې ونی ول چا به نشي راسته نو دیو جن مطلب دا دی چې دا په مضبوطیا سره ونیسي عمل په وکي قابل تقلید قابل اتباع شه د پیغمبر چې صدر کړي دي اور وما نهاكم عنه فانتهوا د سسنه چې منع کړی دا غینه منع شي نو دا دارنګ الله جل شانه بل ځکه سوره نساء کې فرمایي یا ایه الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله تعالی اطاعت وکي او په عطف سره ویلي دي چې واطيعوا الرسول د رسول په دې حیثیت چې هغه رسول دی دا غي اطاعت وکي واولي الامر منكم او به وایي چې کده ستنازع راشي فردوه الى الله والرسول اولي الامر تبين لري کړه الله د الله رسول ته او دلته کې ورپسې یو ځای کوي و ان تطيعوه تهتدوا سوره نور کې وایي چې تاسو د پیغمبر اطاعت وکړئ تاسو په سم لار روان شئ د سید قران بشمار نور ما يطيع الرسول فقد اطاع الله چاته د پیغمبر اطاعت وکړو نو د الله اطاعت وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول او فعل زم حجت ته نور دي زیات دلایل دي لکه یو آیت کې پسې ورستوي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم سورة جمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم نو آخر کې بسوي وآخرين منهم لما يلحقوا بهم هغه ورستو خلک چې دا راغلي نه دا غیر پارم دا پیغمبر دغه ته تعلیم د کتاب او دارنګ چې دینو يتلو عليهم آياته ويزكيهم تزكيه وکي آیت پورا ده ويعلمهم الكتاب والحكمه حکمت کی تعلیم د کتاب ورکړي او حکمت نه مراد سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دي نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم بلایت کې الله پاک فرمایي وما ارسلنا برسول الا ليطاع باذن الله یو پیغمبر موږ نه راکړل لګلې مگر دا چې د الله په حکم د اطاعت وشي یعنی د رسول په اطاعت د الله په حکم سره دی نو دا ټول آیتونه د دې خبرې دلیل دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال هغه حجت دي او داغه اطاعت دا الله اطاعت ته الله پاک وایي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني پیغمبر دې خلکو ته وایا کچری تاسو د الله سره مینه ساتي نو زما اتباع وکي اتباع د توي چې داغه د قول او فعل پیروي منګو وکړو دین نه معلومه شو کې داغه نبی رسول الله والسلام اقوال او افعال حجت نه وي نو الله به د اتباع حکم نه کاوه زما دې زه پوری
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقوال او افعال احادیث هغه حجت دي تقریبا د قرآن آیتونه وی نورم کثیر آیات دي قاری سے بوس پر متعلق شي ماشاءالله جزاک الله یو خوشاله کا بس مفتی صاحب چې کمی خبرې وکړي نو د خپل ذهن مطابق چې د آیاتونو کمی خبرې مونږ ته وشوي نو په دې کې هیڅ شک نشته بس خبرې چې په دغه ځای کې ده چې مولانا صاحب په کوم ځای کې رسول لفظ راغلی دی نو محمد صلی الله علیه وسلم د هغې نه مراد اخیستی دی نو تاسو ته به دې خبرې پته وي چې هر کله چې حکم منلی کېږي د حاضر منلی کېږي نو دلته کې د رسول نه مراد که محمد صلی الله علیه وسلم وی په هر ځای کې د دې کې هیڅ شک نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال زموږ دپاره حجت دی په دې کې هیڅ شک نشته په دې کې زه د دې مولانا صاحب سره متفق یم خو په رسول لفظ کې یوه خبره دا ده چې رسول دلته کې الله پاک څومره آیاتونه چې مولانا صاحب وی د محمد صلی الله علیه وسلم نوم سره نشي ښوی رسول لفظ دی رسول دا محمد صلی الله علیه وسلم ته دا رسول ویل کېږي په دې وجه باندې چې د رسول معنی د قاصد پیغاماتو راوړو والا نو اوس په دې موجوده زمانه کې 1447 کال شو ولنسي تقریبا 1400 کال وشو چې بل پیغمبر دنیا ته نه دی راغلی په دې موقع باندې رسول نشته نو د رسول نه مراد بیا صحیح رسالت د رسول الله د الله پاک رسالت تا راوړو والا تا هغه ته رسول ویل کېږي نو زموږ سره په دې ټیم کې موجوده شخص نشته رسالت را سره موجود دی په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول او په فعل دا زموږ دپاره حجت دی خو د دې نه یو خبره مخکې بله دا ده چې دا زما دپاره حجت دی خو زه یې پړندو سترګو قبلولی نه شم بغیر د قرآن پاک نه قرآن پاک دا لکه دا بغیر د دلیل نه خبره دا د دې خبره زمانه د دین علاوه د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په باره کې څومره د تاریخ خبرې لیکل شوې دي نو هغه 250 کال پس لیکل شوې دي چې په هغې باندې دا مولانا صاحب متفق دی ټول امت مسلمین متفق دي زه خو اوسنی متفق خیر زه به د هغې تفصیل وکړم 250 کال پس نه دي لیکل شوي نه نبی اسلام په مخ کې لیکل شوي به زه تاسو ته ثبوتونه وکړم خیر صحیح ده صحیح شو د مولانا صاحب په دې خبره کې متفق نه دی خو نور امت مسلمه امام بخاري صاحب په خپل هم په خپل کتاب کې لیکلي دي چې دا کتاب ما لیکو نو کم از کم 200 کاله پس به لیکلی 250 کاله پس دا کتاب لیکلی شوی دی نو په دې کې انسانانو خبرې لیکل دي لکه مثال په تور باندې ډېر شی خبرې داسې دي چې هغه به تاسو ته بیا زه په ثبوت په تور باندې پیش کړم چې هغه موږ د دې قرآن سره یې تلو دا ټولې خبرې به موږ راوړو په قرآن باندې به یې تلو په قرآن باندې به یې پیش کوو که قرآن پاس کولی نو زمونږ دپاره بیا په هغه کې شک او تردد کول چې کوم دی د کفر نه خالي نه دي او که چېرته قرآن هغه خبرې نه پاس کولی او هغې نه قبلولی تصدیق یې نه کوو نو د هغې خبرې چې کوم دی هغه زما لپاره منل چې کوم دی هغه حجت نه دی دلیل نه دی ځکه زما لپاره حجت او دلیل الله پاک په قرآن پاک کې هم د دې مولوي صاحب دا آیات دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه فی رسول الله اوس د محمد علیه الصلاة والسلام نوم نه دی فی رسول الله یعنی دا رسول چې د کم پیغامات دروړي زمانه طرف د کم پیغامات دروړي د تاسو لپاره اسوه حسنه ده لکه زه به د حدیثو خبرو کوم مولانا صاحب د ټول په ما باندې دا ګمان کوي چې دا قاری صاحب منکر حدیث دی خو زه به نن شروعات د حدیثونو کوم د عائشې رضی الله عنها نه صحابي ته پوښتنه چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام اخلاق مبارکات بیان کړه نو عائشې رضی الله عنها ورته په جواب کې وی چې آیات قرآن نه لوستل قرآن ولولا د نبی رسول الله والسلام هغه اخلاق مبارکه به ته معلوم شي نو پته ولګی دا چې د نبی رسول الله والسلام قول چې کوم دی هغه قرآن پاک او فعل چې کوم هغه د هغه مطابق هغه ژوندۍ تیرول یو خبره دویمه مولانا صاحب راغلی په حجیت حدیث باندې اول به مو دا مولانا صاحب دا خبره ټیکو چې دا حدیث هغه الله او د الله رسول چې د حدیث ویلي دي هغې ته به مو ته حدیث وایو جی جی او که نه مو ته به حدیث چې کوم دی هغه د خلکو لیکلی شوي خبرو ته وایو لاول به دا خبره تیږو بالکل چې مو ته چې ورته حدیث وایو ایا دا به حدیث منلی کېږي او که الله او د الله رسول چې ورته حدیث ویلي دي هغه به حدیث منلی کېږي نو لاول خو به دا وایو چې دا مولانا صاحب حجیت روایاتو لپاره راغلی او که د حجیت حدیث لپاره راغلی و زما دا کار دی
چې مولانا صاحب راغلی دی نو د مولانا صاحب مقصد چې دی هغه حجیت حدیث دی د په نظر کې او زما چې کوم دی هغه قرآن دی ټیک شو اوس زه دا ثابتول غواړم چې مولانا صاحب چې راغلی دی نو دا د حجتي حدیث لپاره نه دی راغلی بلکې د حجیت روایاتو لپاره راغلی د حدیثو لپاره اوس زه ناسبه نو ما مولانا صاحب بلاول دا خبره ته کو چې دا حدیث په کوم یو حسابيږي آیا الله او د الله رسول چې ته حدیث ویل دي او کنه ما تاسو چې وته وایي دا علم راځو او زما دا خیال دی چې تاسو دا اولي خبرې وکړي چې نبی رسول الله والسلام چې په کوم وخت کې ژوند دی او چې وو اوس واغلی شي نه جنا او اطاعت د ژوندۍ سړي کې دی چې قاری صاحب دسی واره راته د مثال د قران نه پیش کې ځکه تاسو وایي چې افسد د قران نه وایو او چې نو د قران نه یو مثال پیش کې هر څه چې اطاعت د ژوندۍ سړي کې دی شي دا راته د قران نه ثابت کړي زه درته اوس وایم چې نبی رسول الله تر د قیامت پورې رسول دی دا غي اطاعت واجب دی زه درته ثابتو ما خو تاسو راته اطاعت رسول دی د رسول له او ما محمد الا رسول تاسو محمد صلی الله علیه وسلم رسول دی بالکل ټیک دی او دلته ورته وایي ګورئ قاری صاحب دې ځکه یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا زه ټول د پاره پیغمبر یم ټول په دې کې دا نه دی چې هغه زمانه د پاره دی وسنه دي چې دلیل نشي تاسیس نشي راوړی زمانه به کې نشته نه زمانه نشته بالکل د قیامت تورزي پورې به دې کې خوشت نشته جی دا تاسو اوس وایئ چې څو خبرې راځي کنه نه اوس دې خبرې راځو قال صاحب تاسو نبی رسول الله یو خو دا چې نبی رسول الله والسلام محمد صلی الله علیه وسلم رسول دای نه دی ویلي رسول ویل وما محمد الا رسول دا سورې نساء وایي قاری صاحب نبی رسول الله پیغمبر دی پیغمبر رسول دی تاسو اوس دا وایئ چې نبی رسول الله والسلام ته رسول نه دی ویلي نو سره صدا وایي چې نبی رسول الله والسلام سره نوم نه دی اغسته نوم د محمد او صاحب تاسو زما دي خبرې تلک په اور باندې وخت دی چې زما خبرې له تاسو غلط رنګ نور کوی دا ډیره بهتره کله آیت پوره محمد پوره وایي دلته وایي کنه کده مرشي نو تاسو برابر سي دي جی وای ما دا نه دی ویلي چې محمد علیه السلام رسول نه دی تاسو وایي ته محمد نوم نه دی ما وی د محمد په ځای رسول لفظ راوړی وجه سره الله پاک ته د دې خبرې معلومات وو الله پاک په دې خبره باندې پوه او چې زه به دا انسان اخلم خدا رسالت په سره پاتې کوم رسالت په پاتې کوم پیغامات په پاتې کوم دی اخر د قیامت تورز پوری به دا پیغامات موجودي جی تاسو به اطاعت خدا ژوندۍ سړي کې دي چې د دې څه دلیل لا وایي ته اطاعت په انسانانو کې د حاضر انسان کې اطاعت باندې څه دلیل قایس دا خو سره نه د دلیل تاسو د قران نه مثال د قران نه دلیل د قران نه دلیل د قران نه دلیل د قران نه خو اول د مثال درکوم زه تاسو دلته ناسي جی تاسو بچشته کوم ځای کول کې ژوندین دي ته اوس حکم کولی شي هغوی ته زما احکامات پریښي دي په دې ټیم کې څه حکم کولی شي خلک سعودي ته لاړ شي وایي زامن مې نافرمانه یا په سعودي کې ځایږي په دې ټیم کې تاسو خلک ګوره خالي صاحب چې مړ شي کنه وایي اولاد یې نافرمانه دي زما دا بچی دی دا په طریقه ژوند نه تیری دا ګوره دا زما بچی دی خالي صاحب که زما خبرې دې څه کوي کنه جی دا زما بچی دی کنه زما بچی یو دار یو کور دی زه حکم په دې ځوان کې چاته کولی شم حکم خو ته هغه تم پاتې کړی دته خبره نه اولاد یې نافرمانه د پاتې کړي خبره نه کوم وایي د اولاد د پلار نیکه لاره پرېښې دا وایي نه خالي صاحب زموږ په پښتو په معاشره کې وایي زه تاسو ته یم کنه تاسو مالا تاسو که زما خبرې په دې خبره باندې د حاضر ناسې چې زه به دې زه پړ کوم نه نه بیا مسله نه رسي ته مثال خو که تاسو ما زما خبره وکړه تاسو خبره کوله کنه ما پوره کړه صحیح شو نو ما ته به داسې گفتگو کوم او تاسو ته وی کنه چې هغه دی مخامخ دی اوریدونکو ته چې کوم دی سفیدو ورکی ما تاسو ته وی زما دا بچی ناست یو بچی په کور کې دی په دې ټیم کې چې زه سکار کول غواړم کنه نو زه په بچا باندې کوم په دې حاضر باندې که په غایب باندې رټن احکامات خلک لري بلی کې رټن نه ویم کنه زه په دې ټیم کې صرف تاسو نه تاسو کو به تاسو په مثال کوم کنه ګوره زه مزه اوس لکه حکم چې کوم دی کسان ته کوم او په دې بازار کې چې کوم کسان دی هغه د ځوان ژوند دی کنه خو یو غایب دی ګونه ګونه ژوند دی خو یو غایب دی او یو حاضر دی نو زه به حکم حاضر ته کوم کنه نو د نبی رسول الله والسلام قول او فعل په هغه ټیم کې قران پاک قول د قران پاک مطابق ژوندۍ تیرولي فعل د سنت دی دا صحابه لکه دا صحابه لیدل دي حضور رسول الله والسلام په وکړ باندې لیدل دي په یو خبره باندې او یو خبره ته اوریدل دا مونږ ته رسیدلی د مونږ د هغه اتباع په مونږ باندې لازم ده دا مزله مخزه تاسو ټیم په دې ټیم کې اوس رسول نشته په دې ټیم کې زموږ سره رسالت پروت دی خبري مقصد می دار چې زموږ سره رسالت پروت دی نو دا رسالت حاضر دی مونږ چې سره مونږ قرآن کولو کو هغه رسالت حاضر دی نو چې رسالت مقبول او فعال پاتې
دا اقوال او افعال دي کنه اخو ما تاسو حدیث ثابت کړل کنه افعال د حدیثونو مې ثابت نه کړه افعال ده اخلاق مبارکه افعال ته نوې جی نو عائشه رضی الله عنها څه جواب ورکړ تاسو یو خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم اول خو دا حدیث دا خبره خو اول دغه وکړه چې کوم حدیث په کوي ته وایي زه دا وایم حدیث له راځي نبی رسول الله چې څنګه په صحابه باندې په هغه زمانه کې حجت وکړه نن په موږ حجت دی بالکل دی ورته درته دا آیت وایم تاسو خیر کوي خبره وکړي او حدیث لم راځي هغه په دې بسې کوم وما محمد الا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت وکړو نو دا آیاتونه راغلي او بکر نه هو چې تلاوت کوو نو صحابه وې موږ وې کې یاره پته نه لګي لکه مطلب دا د دې بیک ګراوند خو ته معلوم دی وما محمد الا رسول نبی اسلام پیغمبر دی رسول دی افئن مات کچر دی وفات شي او قتل یا شهید کړی شي انقلبتم على عقبیکم تاسو به خپل پوند واپس راګرځئ که څوک د نبی اسلام د وفات نه بعد راګرځي چې بس داغه د ژوند پورې خبره وه اوس د هغې اطاعت نشته فلن يضر الله شيئا بالکل ښه دلته اوس د دې سورې جمعې د آیت کې وایي که نه چې لګلې مې د امیینو کې پیغمبر د دوی نه د هغه ډیوټیانې خو دا دي خو وایي واخرین منهم لما يلحقوا به وروستو راتلونکو خلکو لم دده دا خو بېشکه خبره هغه ته هم د تعلیمات پرېښوده بېشکه خبره نو د هغه په تعلیماتو عمل د هغه په ژوند کې چې څه موږ د هغه رسالت ختم شوی دی دا هم تر قیامته برقرار زبردست او دلته کې ګوره قاري صاحب وایي وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا کافة للناس ټول مخلوقات بشیر او نذیر بالکل اوس قاری صاحب په قرآن کې چې د نبی رسول الله والسلام اقوال او افعال ته کټ کې نو قرآن اوسم د قرآن کریم نه د قرآن کریم چې کوم دا زمونږ مخکې ته پروت دی د دې سره احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وانخلي نو په قرآن باندې عمل ممکن بیا به تاسو حدیث ولا تاسو حدیث په دې خبره قاری صاحب تاسو پوه شئ چې نبی رسول الله رسول دی تر قیامت پورې دا یعنی تر دنیا د رسول پورې چې آباد ده بلکې په قیامت کې دا گواهی چې کوم دی کنه دا ستاسو نه علاوه زما په درسونو کې موجوده ده تاسو ته پته شته زه اوس هم زما دا خواهش دی چې دا معاشره دي د کومې معاشرې په شان جوړ شي تاسو به زما د درسونو ویلي چې کومې معاشرې په شان زیاتو زما خبره به لږ خیر ده کوه ځکه چې زه کوم معاشره یم مدینه کنه چې نبی رسول الله والسلام چې کوم معاشره جوړ کړی و هغه معاشره جوړول زما مقصود دی قاری صاحب په دې سبب سوال زده د نبی رسول الله والسلام ګوره ته خبره نیمه نبی رسول الله والسلام په مدینه کې څومره ژوند تیر کړی قرباني کړې ده او ته اوس وې ما غبط قرباني نشته هغه راځو نو دا څنګه د هغه راځو حدیث جی اوس مولانا صاحب دا راته وایي کنه چې تاسو حدیث څه دی وایي لکه ما خو تاسو ته وویل چې آیا زما استاد په منځ کې به فیصله تاسو ته ما ویلو دا برهان به کوي دا فرقان به کوي برهان به زما استاد دی قرآن پاک نه نو الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم هغوی چې څه حدیث ویل دي ما او تا به هم د هغې پابند یو بالکل او که نه ما او تا به د هغې خبرې پابند یو چې هغه زما ستا په ذهن کې یا زما ستا د مشرانو په ذهن کې پیدا شوي ده نو حدیث په کوم یو ته وایو حدیث اقوال و افعال و تقریرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په څه کې دي اقوال افعال تقریرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د قرآن باقاعده حفظ ده د نبی اسلام فرض منصبي ده چې لتبین للناس ته ورته ایکسپلین کې ما نزل الیه او نبی رسول الله والسلام اقوال او افعال ته قرآن کریم حدیث ویلې ده که تاسو یې د قرآن آیتونه وایي دا د سورة تحریم آیت ده وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا نبی صلی الله علیه وسلم بعض بیبیانو ته پټه خبره وکړه څه خبره ورسره وکړه هغې ته قرآن کریم حدیث ویلی او الله ورته وایي فلما أظهره الله عليه الله بیا خبره ظاهره کړه وایي أسر النبي یو بیبي ته یې کړې وه نو هغې چې دی نو پاس کې ډسکس کړه نو فلما أظهره الله عليه نبی صلی الله علیه وسلم ته الله د خبره ظاهره کړه قالت من انبأك هذا یو ته الله پیغمبر خبره ته چا ویلې ده او نبأني العليم الخبير علیم او خبیر راته دا خبره کړې ده حدیث چې نبی رسول الله کړه او تاسو افشا کړی دی نو ماته الله د خبر را کړی دی ٹھیک ده او قرآن کریم ګوره دین غټ نعمت دی ګره واذكروا نعمت الله عليكم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي دین ته ویل او نبی رسول الله والسلام ته وی دا تحديث بالنعمت وکا فحدث
دا د دین دا نعمت چې دا بیان کا تحديث وکا د حدیث خبره په قران کریم کې شته دارنګي په کثیر زینو کې دا قران کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو ته حدیث وایي جی تاسو ته دا ویم کنه چې دا حدیث په کوم کتابونو کې مونږ مو دا فهم حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم سند سره مونږ راغلي مونږ د کتاب مکلف نه یو که هغه سند په کوم سند چې قران راغلی مونږ منو چې دا قران په نبی اسلام راغلی دی په تواتر سره رارسېدلی همدغه شان مسلمانانو ته نبی اسلام اقوال او افعال د قران تشریح د مانځه په شکل کې د روجي په شکل کې د حج په شکل کې په تواتر سره راغلی دا او دومره خلکو په تواتر سره راوړي د چې انکار ته ممکن نه دی قاری صاحب دا په کروڑونو خلکو نبی اسلام نه والا دی وخت په وخت کې مسلمانان لږ خیره او کروڑونو نشو ویلي ټیک ده دا مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي د قران تشریح په قران کې د مونږ پوره شکل نشي راځي ټیک ده کنه وسره په کوم سندونو په کوم تواترات سره چې مونږ ته حدیث د رسول الله قران راغلی په عقد واسطو په عقد تواترات سره حدیث راغلی خو لمه ته پوښتنه نه کړي نه نه زر سند تاسو کتاب سره کار نشي زور دا ویم کنه جی 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 د نبی صلی الله علیه وسلم چې تاسو کوم ته حدیث وایي تاسو جی جی دا په څه کې محفوظ دي ګور خاري صاحب قرآن کریم په باندې کې الله پاک وایي کنه د قرآن کریم د حفاظت ذریعہ قرآن د لیکلو سره سره سینې وي بل هو آیات بینات فی صدور الذین آمنوا قرآن کریم الذين اوتوا العلم د اهل علم په سینو کې قرآن کریم محفوظ دی سینې د ټولو نه غټ د حفاظت ذریعہ ده د عربو داسې حافظې وي کنه او د نبی اسلام په زمانه کې لیکل شوي دي ما مولانا صاحب ما وی کنه چې مو تاسو دا خبره لګوټي رالند کو او با مقصد جی جی یو خو تقریر کول دي کنه یو با مقصد خبره جی جی زه وایم کنه چې مونږ وایو قرآن نو زما د ذهن ما غسته دی چې تاسو قرآن ته حدیث نه وایي زه قرآن او حدیث یو بل جدا نه ګڼم زه دې نه یم زه یو بل جدا نه ګڼم نمونه جدا دي فی الحال نه 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 ګوره حدیث خبرې ته خبره د کتاب الله ته ویل شي ټیک ده کنه او د الله پیغمبر وینا ته ویل شي او دغه ته اوس خبرې کتاب الله ته ویل شي اوس را دي ماشاءالله صحیح شو جی 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 اوس ما تاسو ته وی کړه چې آیا حدیث په ما او تا یا د مسلمانان هغه ته وایو چې هغه ته الله او د الله رسول وته حدیث ویلي بخپله بذات خود جی جی ټیک شو جی جی او کنه هغه ته حدیث وایو چې ما او تاسو یا زمون مشران وته حدیث وایي د دې لفظ نه امر فی الحال نوزو جی نو بس مو کوزه کې چې دوی کې دي دوی کې دي خو دې بس وګو خو چې با مقصد گفتگو شي دا ډیره بهتره جی 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 تاسو دا انداز می خوته جمیله به ترجمه بیان به دی اورم خو اوس فی الحال خو موږ د بیان خبرې کوو نه راځو تاسو درس لبا صحیح ولا خو زه ویم کنه دې سیب دا ویم مولانا صاحب کنه ډیر په عزت او په احترام سره صحیح ولا او اوس خو زمانه مشرومي کنه نو ډیر په عزت او په احترام سره زه ویم چې ما او تاسو د حدیث انتخاب وکړو کنه وخت به باندې سوز لکې نه دي زه بس تاسو سره ولاړ بالکل خو یو بل ته بخود نه کوم بالکل بکو کله ما سره تعهیم باته به اوس دی راغلی بالکل نه نه بالکل یاره زمون قبله زه تاسو ته یم کنه چې حدیث په ما او تاسو اوس په څه خبره متفق کیږو چې حدیث ته الله او د الله رسول چې ته حدیث ویلي دي کوم کتاب د پاره لفظ ذکر کړی دی هغه ته حدیث وایو او کنه ما او تاسو زمو استاد مشرانو وته حدیث لفظ ورکړی دی هغه ته حدیث وایو لکه د مشرانو په خلاف فیصله وکړو کله الله او د الله د رسول ګوره خارج صاحب دغه خبره ده حديث خو د پیغمبرانو خبرو ته ویل چې ازمون ته مخې ته نشته هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين بالکل هل اتاك حديث موسى د پیغمبرانو خبرو ته حديث ویل کتابي کله ختم ویل ګوره قاری صاحب قران کې وی کنه والقي الي كتاب كريم سليمان السلام خط بالكل هذا يو كتاب كريم هذا تقول لا مشاحة في الإسلام أصل مقصود لما كذا قرآن كريم جديد حديثا ولا شيء تقدر قرآن كريم تم حديث ولا شيء تقدر أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تم حديث ولا شيء تقدر وسكمنگا دي قرآن پاک ته حدیث وایو نو تاسو ته پته لري چې د قرآن په مقابل کې په هغه وخت کتاب نو ګور خالص دا تقابل خو نه دی شوی زه خبرو کوم احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم جی زه کنه چې په کوم ټیم کې دی قرآن پاک ته زما سره 50% تاسو ما سره متفقی تاسو زما سره متفقی کنه جی چې حدیث دی قرآن ته ویل کی جی تاسو زما سره په دې خبره کې متفقی چې قرآن ته هم حدیث ویل کی جی نو زه دا دی نو زه اوس فهم کنه چې
په هغه وخت کې تاسو ته پته لري بل کتاب نو جی لیکل شوی احادیث دي د بخاری شریف حدیث ته تاسو ته پته ده حوالی ما برا جمع کړی وي خو مسلمانان ته پته ده مسلمانان ته د ډیرو خبرو پته ده صحیح شولا نو تاسو ته پته ده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل احادیث راټول کړ او وایي سیزه په دې خبره اتفاق کوئی ما سره نه دا خبره کمزوري ده بخاری شریف کې لیکل نشته تاسو بخاری کې ما ته راوړل بالکل صحیح بالکل چې هغه سیزه دا ما ته راوړل او دا لاسه کې ولې چې ټوله هيئت ته بیان جی جی وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابه ته شپه چې کوم دي بیچینو جی جی بي سکونو قاری صاحب نبی اسلام چې په کوم حدیث کې د کتابت نه باندې کړی هغه ته وایي اوس واوره نبی صلی الله علیه وسلم وایي ګور تاسو ته وایي حدیث خبره ونه د حدیث خبره نو مسلمانانو ورونو زه مولانا صاحب په مخ کې دا یو څو آیاتونه پیش کوم مونږ ویلو کنه دا آیات نه خبره کوم نو چې الله او د الله رسول چې کوم دی هغه حدیث څه ته ویلي دي صحیح شولا او په دې خبره باندې هر انسان 2.5 کروڑه 2.5 ارب مسلمانان دي په 2.5 ارب مسلمانانو کې چې مونږ وایو چې یو ارب کسان چې کوم دی د دین نه خبر دي نو هغه په دې خبره اتفاق ساتي زما سره چې د قران په د نبی رسول الله والسلام په وخت کې د قران نه علاوه بل کتاب نو چې کله په هغه وخت کې کتاب ذکر شوی دی د هغه نه مراد قرآني که په هغه ټیم کې حدیث لفظ ذکر شوی دی نو مراد به قرآني که په هغه ټیم کې صرف ما شو استوست حديث هو وين اصرنا النبي الى بعض ازواجه حديثا دا هو النبي صلى الله عليه وسلم خبره حديث هو وين كان او كان هغه حديث هو خرج حديث ذكر شو مراد بالقران هو دا زموږ كان حديث وي لا القران ورته حديث وي حديث لفظ ده حديث او النبي صلى الله عليه وسلم فحدث ترى خبري بيانوا داغي وضاحت کو جی جی لکه اوس ما دا مولانا صاحب چې کوم خبرې کو دي تم حدیث وي په عربی کې جی حد په لغت بس یې بلکې عام خبرې کول خبره صحیح شوی د حدیث ویل کی خو چې کله د دین په معاملې کې حدیث لفظ راشي کنه نو دا به د الله طرف ته یا رسول الله طرف ته به منسوب کو صحیح ولا دا خبره تاسو هو دلایل بوایو ما او تاسو دلایل مولانا صاحب دا قران چې دی کنه دا چې کدا الله پاک دې په هر خبره کې واضح را لګلې نو مونږ ته بیا دا نه چې بیا تدبر په هغه شي کې کیږي کنه په تدبر په هغه څه کې کیږي چې په هغه کې د تدبر زی نو چې کله په کې زی پاتې نشو نو زه په تدبر په کوم ځای کې کوم عقل او فکر به زه په کوم ځای کې استعمالوم ما ته الله پاک کوئی عقل استعمال کنه اوس ګورم ملګرو الله پاک فرمایي وي ومن اصدق من الله حديثا دا آیت نمبر 1 यदि माना और अल्लाह से बढ़कर बात में सच्चा कौन है माना सही ना और अल्लाह से बढ़कर बात में सच्चा कौन है यदि मतलब दा दे किताबुल्लाह यदि ना मतलब दा किताबुल्लाह यानी अल्लाह पाक چې کوم خبر راولي دي نو د دې بلا چوتي چې کوم دي نو بل د چا خبره یو رښتونی وي چې د دې نه چوتي په بل ځای کې راغلي دي ولا یکتمون الله حدیثا اور الله سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے بیا په دریم نمبر سورۃ النساء کې راغلي دي فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں بیا راغلي دي الله یو خوشاله کا په سورۃ النساء کې انکم اذا مثلهم إن الله جامع المنافقين وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تا اوس نور خبرته وي د عوام خبرته چې دا خبرې فریدي او سنوري خبرې دلته حدیث بل څه وي صحیح شو ها حتى يخوضوا في حديث الله منغوي فبأي حديث بعده يؤمنون پھر اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے حدیث کې دلته خبرې ته په کومه خبره حدیث خدای کنه لفظ د حدیث زمو استاد مسله ده خبره مو ته د پښتو کې وایي او الله پاک پښتون کې قرآن ملي نه حدیث لفظ ذکر کړي صحیح شو نه
ما كان حديثا بعده هو ضمیر کتاب الله تراجع دی او حدیث نه مراد عام خبر مراد دا یو ساته نو خبره د ای حدیث د کتاب یو خبره د کتاب نه علاوه کنه جی په کتاب د کتاب الله نه علاوه کوم یو خبره د کتاب الله نه علاوه شو او کتاب الله زما چې کتاب الله چې دی کنه دا غي مبین او شارح رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بل څوک نه دی ویل دا جی جی هغه باندې کوم راشو جی جی بیا دې ما كان حديثا يفترى دا قرآن ته جی 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 چې دا حدیث چې دی دا چا جوړ کړی نه دی دا څه ده جی يفترى من دون الله دا الله نه علاوه خو بل چا نه دی جی جی ها دا دې 7 نمبر 8 نمبر دی الله یو خوشاله کا خدا 9 10 پدې کې بیا دی له حدیث موسی علیه السلام خبرو ته کوي بالکل هغه د الله کتاب ورکړو دا وی هغه دا حدیث ته تاسو موسی علیه السلام باره کې وی چې نه د موسی علیه السلام حدیث ته هغه سره تاسو ګوره هغه سره زم هغه باره کې غلط شي وي هغه ته وی وكتبنا له في الالواح بیا بل ځای خبره بل ځای صحیح صحیح وهل اتاك حديث موسى نو بل ځای کې الله پاک وی واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان موسی علیه السلام له موږ ور کړی کتاب ور کړی نو چې کتاب ور کړی د دلته کې حدیث لفظ سره باندې استعمال شو د کتاب د بار حالانکه هغه تختی وي هغه باقاعده کتاب نو قاری سي وكتبنا له في الالواح تختی وي ها ثابت بګو صحیح صحیح شو بیا په بل ځای کې دی الله نزل احسن الحديث دا ډیر بهترین آیات دی چې په دې باندې ټول خبره په سمجھ کې راشي دا دغه خبره نه جوړ دی نه جوړ څه شو الله نزل احسن الحديث الله نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے نو کتاب دې کتاب ته اشاره جی جی صحیح شو بل ځای کې الله پاک فرمایي دا هم یو بهترین آیات دی وګورئ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون جی جی اللہ اور اس کے آیات کے بعد پھر کس بات پر ایمان لائیں گے پدیزی کہ ہم اشارہ چکم دے ہاں صرف اور صرف کلام اللہ طرف تدا دبل چا طرف تبکی اشارہ نشتا خواہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ تو اس جیسا کوئی کلام لے آئے یہ ددی پشانتی حدیث رو رہی ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ قرآن کے لیے أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ کیا تم اس کلام کے بارے میں بے پرواہی برتتے ہو نو دا نورشتا خزئی بخیر داشتا پورا دی جی ور دیگا جی او حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی روایت تے کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ صحیح ہے نا حدیث جی جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ بہترین حدیث چی دی هغه کتاب الله دی نو الله او د الله د رسول نه خو ما ثابت کړه د آیاتونو او د الله د رسول د حدیث د روایت مبارک نه د قول مبارک نه چې دا کلام الله چې دا حدیث دی او بهترین حدیث دی یوازې دې ته نه د اقوال د پیغمبرانو ته او په حدیث نه باندې ارتدام حدیث عام خبرو ته وې ګورې دا خبره پوره کوم چې به تاسو خبره اسانه جی 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 د سکار دی ک د دینه اخو سوتی کنه د دې قران پاک نه بوتی خو مغزي کوم دی هغه د قران پاک دی که سوتی می کنه د دینه به اخو وتی باغی بروسته باس کو خو وسه دا مولانا صاحب زما سره په دې خبره متفق کیږي الو به خبره مخې ته زی چې حدیث د الله او د رسول په نسبت باندې چې کوم دی هغه دا کلام الله دی چې نبی اسلام په خپل د خلی مبارک نه هم روایت راوسته دي چې فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم او دا پورا حدیث ته تاسو باورې ٹھیک شو نو نبی رسول الله والسلام په باره کې او بدا مولانا صاحب موږ د واضح کی چې نبی رسول الله والسلام د کلام الله نه علاوه بل څه هم حدیث په خپل باندې ویلي نو په خپل چې ویلي دي ته ویلي کلام الله ته یو خبره یو په کلام الله کې سوسو به الله نزل په دې آیت په لغو ورغی الله نزل احسن الحديث كتابا احسن حدیث دي ته وي صحیح شو نو زما دا دعوه ده چې حدیث دا قرآن پاک دی د نبی رسول الله والسلام قول او فعل دا قرآن پاک دی اول می د عائشه رضی الله عنها حدیث ذکر کړو چې عائشه سوي چې قرآن مجید ولولا چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا اخلاق مبارکونه خبر شي د دې مطلب دا شو چې د نبی رسول الله والسلام قول قل دا او وعملوا الصالحات دا هغه زندگی و قال صاحب دا خو تاسو دا ثابت کړه چې حدیث قران کریم ته وایي حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال ته وایي ماده ته ٹھیک ده حدیث د پیغمبرانو خبرو ته وایي ٹھیک ده حدیث چې ده کنه عام مجلسی خبرو ته قران يخوضون في حديث الغير په بل خبره کې
حدیث د نبی اسلام قول ته وایي فحدث ته بیان کړه ٹھیک ده دا خو واضح نبی اسلام وایي ته بیان کا دا نعمت در خپل دا دین چې دا خلکو ته بیان کا لتبین للناس ما نزل دي خلکو ته بیان کا نو حدیث تخصیص د کتاب الله سره نه دا خو اتفاق کې نه په دې اتفاق نه نو دا وایي اصلا دي د روایت دا چې نه حدیث دا چې دي کنه دا حدیث ویل دا ویل دا خبره دویم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خبره کړې ته حدیث ویل چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ویل کنه دلته مو ته کتاب د لپاره خبره کوو کله چې حدیث لفظو تخصیص ځکه شي کنه کم دا آیتونه چې ما تاسو ته ما ته آیت وی کنه وإذ أصاب النبي إلى بعض أزواجه وأما بنعمة ربك فحدث لك سبب دا واقعه ده کنه د شنو دا واقعه ده الله پاک یو واقعه ذکر کوي کنه او دا څه ذکر کوي تعلیمات نه ولې کنه دا واقعه تعلیمات نشته واما بنعمة ربك فحدث النبي صلى الله عليه وسلم طول زندگی دی وقف کا حدیث بیانو مولانا صاحب نبی تاسو کوم حدیث لفظ راوړو کنه تاسو خو پته ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د بیبیانو په منځ کې خبر وکړه جی دې دا کومه نه جی دا ما چې کوم آیتونه وی کنه نو دا د قران د پاره د الفاظ راغلي دي قران لم راغلي خدای نبی اسلام وینا لم راغلي د پیغمبرانو وینا لم راغلي تخصیص د قران سره نشته نبی اسلام کړی دی تخصیص د قران نبی اسلام خپل کړی نه نه ګوره تخصیص فإن تاسو د دې ترجمه تاسو وکړئ فإن خير الحديث كتاب نبی اسلام خپل ویلي منی په بخاری کې وحدثوا عني ولا حرج زمانه احاديث بیانوي خلکو ته ولا حرج نو حدیث هغه ته پته وکړه چې حدیث څه ته وایي حدثوا عني زمانه بیانوي زمانه په حیثیت بالکل کنه ګوره دا حدیث درته پاری سه نبی صلی الله علیه وسلم چې په ابتدا کې آیات اوروي آیات کنه زویم کنه راشي تاسو دا حدیث یو آیات راوړی دی ویل اصر النبي الى بعض ازواجه حديثا اما بنعمة ربك فحدث جی حدیث لفظ چې کوم دی کنه حدیث لفظ مو ستا مسله بدیله جی زموږ ستا مسله بدیله چې په حدیث لفظ باندې نو مو تاسو دا ایکسپلین کوو چې حدیث چې الله پاک په ذکر کړی دی د کتاب د پاره زموږ ستا مسله کوي د کتاب د به منی ټیک دا به منی بالکل تاسو د بخاری شریف د مشکات شریف ترمذی شریف او نسائی شریف تاسو دا کتاب نه دا چاپ کړی تاسو دا غي دفاع کوئ دا منو په دې کې د الله جل شانه وینا په دې کې محفوظ ده که تاج کمپنی چاپ کو کبل چاپ کو په بول چاپ کو چاپ کړي هو مختلف خلکو یې بالکل ټیک ده څوک په کمزوري کاغذ چاپ کوي څوک په ښه کاغذ نو دا بخاری په حیث بخاری سه حیثیت نشته بخاری کې د نبی اسلام مستند اقوال دی په سند ده سند او په کوم سند چې موږ ته دار راغلی تاسو ته مناسب زما غوړي د امام بخاری د بخاری ټول کتاب سره ماسل پیری مت خلکو ویل دي چې ته د بخاری ماسل پیری خلکو ته ویلي چې غوړي تاسو د بخاری رحمت الله علیه مبارک غږ نه کوي د کتاب د جوس په وجه به تاسو کول چې کوم دی هغه نه خرابوي لکه چیرې زشین دماسي نه خرابوله مولانا او مولانا سلام کله پکې سټاپ اخلي نو به نه ایبا نه دا صحیح یو بل بل زمیم کنه مولانا صاحب قبله الله دې ژوندې لرا زمیم زما دا مقصد دی زما د خبرې مقصد باندې تاسو کوه کوم کنه تاسو چې کوم حدیث لفظ راوړی په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې د نبی رسول الله والسلام په دغه ټیم کې چې د بیبیانو سره کوم خبره کړې و دراس خبره هغه ته حدیث ویل شوی دی ټیک شو لا زه تاسو ته دا خبره کول غواړم چې دا حدیث لفظ د کتاب د پاره چې ذکر شوی دی د قرآن د دې خبرو د پاره ذکر شوی زه دا ټول غواړم زه او داغي د پاره ما تاسو ته دلایل لاول زما خېل لس آیاتونه دي که سو آیاتونه ما تاسو نه تاسو دلیل هغه تخصیص د قرآن سره نو کړی ویل دا ما تاسو ود نو کنه تاسو ود نو ودی فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فدې ټیم کې مراد څه دا آیت چې پورا په ګراوړ او د دې بیک گراوند ټول وکړه دا زموږ له دې حدیث لفظ سره کار دی فی الحال زه تاسو ته دا حدیث لفظ په دې کې چې ذکر شوی دی دا د کوم کتاب د باره ذکر شوی دی زه دا وایم کنه قاری صاحب جی چې زما چې کوم انډرستانډینګ او جی چې دا د الله کتاب بشک د نبی رسول الله والسلام د اقوال او افعال او تشریحات او حدیث نه بغیر صحابه ولم تسمع چې عرب اخو رسته خبرې کړه پس مشکل عقل نه ګوره د شنو هم کنه صحابه او تاسو هغه الخيط الابيض والخيط من الخيط الاسود ولا نو صحابي دا په سمجھ کې راغی ځان ته تارونه یې خو دي دا په روایت کې راغلی کنه دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم په روایت حتی ترى حدیث دی خبره ده چا ده د صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي څخه تاسو کړه تاسو یې ورته کنه د کوم ټیمه پورې چې د کوم ټیمه پورې د نبی سره د پوښتنه لري د هغه ټیمه پورې حدیث نه لري اسلام پاولو سره ملاو شوی دی
چې د دې فجر مراد دی سیوا فجر کې مراد دی بالکل اوا اوس چې نبی صاحب خبره ور سره راغله کنه اوا نو په خو حدیث شو مولانا صاحب زه تاسو د دې خبرې سره اتفاق کوم جی 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 دا ګورې منه زه حدیث لفظ نه انکار نه کوم زما دي په خدای باندې قسم ما په دې ویډیوګانو کې تاسو به اورېدلی نه ما د لسو پیرونو سیوا ویل دي چې کوم سړی حدیث نه مني کافر دی نه خو تاسو صرف قرآن اخلئ تاسو د نور زه دې اخلم اخو دې اخلم اوس ما تاسو راشي رضی الله عنه مولانا صاحب چې زه حدیث نه انکار کوم کنه خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دا راته ودا دا لفظ دی اوس حیا نه ده په دې باره کې په حدیث پورې تاسو مذاق کړئ د ذکر احادیث هغه ورسته کو ارسل سره زم کنه اوس ما ته په حدیثو کې خبرو کنه چې دا خبره لکه ډېر فائدہ مند شي زما تاسو دا خبره کوله کنه مولانا صاحب چې دلته کې چې کوم ان لم يؤمنوا د ایمان خبره راغل د بهذا الحديث اسفا نو د دې حدیث نه مراد او ایمان نه راوړل ایمان په قران د سر راوړونه مراد څه زما اوس مطلب دا نه دی مطلب دا هغه رسالت نه کول دي هغه د نبی صاحب رسالت نه وین کنه نبی صاحب رسالت ان لم يؤمنوا ایمان راوړل چې کنه ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا زما دا مقصد دی مولانا صاحب قبلي صاحب دې په احترام سره دلته چې دا حدیث لفظ راغلی دی د دې اشاره کوم کتاب طرف ته دا حدیث په کوم کتاب کې چې الله هو ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا جی جی زه وایم چې ویلی چې د الله پیغمبر دا کتاب دې نه منو خو تا نه منو دا به ایمان نه زه ورته وایم چې نبی رسول الله ما رسول منی اني رسول الله الیکم جميعا دا خبرې نه منل چې د الله پیغمبر دا تاسو خبرې منطقه نو چې پیغمبر نه منو دا کتاب دی خو وی چې موږ ته کتاب راوړه لولا نزل علينا كتابا نقرأ موږ باندې کتاب ولې درازي چې ویل ورته پکې لاسو کې فمیانس کې وقالوا لولا نزل علينا قرآن لولا نزل علينا كتابا نقرأ دا کتاب برای راس ولې درازي ته پکې فمیانس کې سوکي دا به خو اعتراض ده دا به خدای اعتراض ویما مو دا خبره کوکل جی فرازون دقیلا جی جی زي سدا خبره ویما چې دا ما كان حديثا يفترى من دون الله جی جی دلته حديث لفظ راغلی دی يفترى من دون الله نو چې يفترى من دون الله نشو نو د حدیث نه مراد من دون الله تاسو به شیخ علی صاحب دا د یوسف علی السلام واقعا ده او دا د حدیث او د نبی صلی الله علیه وسلم تشریحات نه بغیر ته په سمجھ کې نه راځي دا خبره چې کړي کنه د یوسف علی السلام دا قسم بغیر د نبی صلی الله علیه وسلم تشریحات نه مکمل نه ده مولانا صاحب د یوسف علی السلام دا پورا قصه دا ایکسپلین کړي نبی رسول الله تاسو خیال ګوره یو تاسو خیال دی دا څه خیال دی نه یو تاسو خیال دی علی صاحب یو زما زه درته زه تاسو ته ماته دا موږ بغیر د احادیثو نه ایکسپلین کړه نبی رسول الله نشته دا ټیک دا ځان سره په دغه کې نوٹ کا دا زه تاسو ایکسپلین موږ په چا پرز دی د کوم وخت سوره کاته دي تا ماته ته د قران نه ثابت کا نو زبو پالم چې نبی رسول الله د قران نه جدا څه شي رسالت د قران نه جدا څه شي حدیث اوس په زموږ سره د عباس نه دی په بل طرف ته زی زما دا مقصد دی په موږ ته سړي پړې کې راځي کنه خپل ته ولي کپدي بده ز خالص سره باسون دوه ما ایکسپلین کوي جی جی کومه باندې ایکسپلین کول دي کنه د سیده کنه جی جی مولانا صاحب ما او تاسو فل حال خبره پدې کې نه ده شروع زما او تاسو خبره پدې یو لفظ باندې پستا ولاړه ده زما خل شل منټ او شو جی جی چې زه تاسو ته ما چې د دې آیاتونو کې چې لکه دا لا یکادون یفقهون حدیثا لفظ راغی او دا لفظ شراغي ولا يكتمون الله حديثا لفظ شراغي ومن اصدق من الله حديثا لفظ شراغي الله رسول الله قال سيبه يخاض في حديث غيره دلتم دا حديث راغلي دا يخوض في حديث غيره ندلت دي حديثنا مراد كتاب الله نه مطلب دا شدا حديث في حديث غيره في حديث غير شو كنا غير لفظ شراغي كنا حديث په لغت کې تاسو لغت کې خبرو اترو ته وي هغه قران ته ویل شي حدیث ته ویل شي ذکر هغه خبرې دي کلام دی ټیک ده خبره باندې پوه شو حدیث دی دغه سره خاص نه دی جی یو عام لفظ دی اوس کته هغه ته حدیث وي کته روایت وي کته سنت وي کته اقوال او افعال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې څه ورته خو مقصود من دا و چې نبی رسول الله سره منتقل شوی دی او هغه موږ ته د قرآني احکامات ایکسپلین کوي اوس تاسو خاري څه کوی کنه زه د قانون خبره اوس ما ستاسو خبره ډیره خوښه ده چې په دې بل کې نظام حل شي ماشاءالله خو دې خبره کې اتفاق دی بل زه دې ملګری ما یا ماشاءالله په خدای یقین وکړه خو استاد مشه په خپل محله کې مونږ چې دینو د اجراګان خلک راولي او آیس کوي دا مونږ باندې ماشاءالله سو اجلاس بیکا یو پروګرام مونږ باندې کړی ملت وسه مونږ خو الحمدلله دې قاهره خو مونږ دا قانون چې دی کنه که د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ورسره نه دا په مکمل شکل کې راتلی نشي مولانا صاحب په دې خبره ډېر خوشاله کړم ورزه پاسې درې لیټ یم کنه طبيعت مې ګورې خراب تاسو یې چې په دې نسته نه په دې گذشته سیلاب کې 40 کورونه جوړ کړي
ښه موږ د په دې یو خبره د سړی زیات خوشاله دي کړم کنه چې په دې یو خبره کې ته زما سره اتفاق ساتي چې دا قرآن به توري نظام چې کوم دی بطور نظام خدای خبره ته کوم قاضي صاحب چې نظام ان اقیم الدین نظام الله ورکړي خو د مون نه نظام نه جوړي مون په خپل ځای اهمیت کې تا خو ته زه په ګوتو کولم خو نه تا خو دې 313 برابر یو الله بیا ته باندې نو دغه خبره د قاضي تا خو ته زه په ګوتو کولم نظام په سره باندې خو مون په نظام کې مراواله مون په خپل ځای اهمیت دی مون دا غي ګور نبی اسلام چې مونږ ویلې ورسوي صلوا كما رايتموني اصلي بس مونږ کوي لکه زه چې کوم او نبی اسلام به تاسو د صحابه او ته خود نبی اسلام باقي خبرې کو کنه جی جی باقي خبرې کو په موږ وو کو په نفلونو وکړو یار دا ګورم مسلمانانو یا بالکل او کنه موږ مسلمانانو ته پته شته په دې ځکه مولیان غواړي د خبرې چې ما الحمدلله ما په یو رکعت کې اته د سیباري قاری صاحب قران خمو دې اتفاق د قران د محترم استاد ما دخل کوي محترم استاد او ٹھیک ده بالکل زه درته دا وایم زما ورور دا ورته په اخر صلاحیت څه خبره صحیح شو را اوس ما تاسو زم کنه چې په دې خبرو باندې مولانا صاحب تاسو زما سره متفق شئ کنه دا غي وجه ده چې په دې کې رڼا ښکاری لکه یو عام سره چې ځکه نو هغه ته پکې رڼا ښکاری اوس که تاسو زمانہ د دې خبرې نه لږ ډېر اخواقي کېږي نو بیا به زموږ سره موضوع نه ده ابا خړېږي لکه خرابېږي به نه خو لکه به خړ شي اتفاق وشو کنه چې حدیث کتاب الله ته وایي حدیث کتاب الله ته حدیث اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي حدیث اقوال د پیغمبر ته وایي حدیث زما واست خبرو ته وایي دا به د آیتونو نشته په دې زما ستاسو ټیک ده صحیح ده زه ویم کنه اوس زه ویم تاسو دا وایي زه ویم چې دا الحمدلله نواله بلکې د بسم الله الرحمن الرحیم نواله د والناس پوری دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام اقوال دي قول د خپلنا راوتلي خبرې ته ویل کېږي دا الله کلام دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام په وساطت سره دا د خپل مبارک نه راوتلي آیاتونه دي دا زه حدیث منم تشري ده حديث زود حديث انت ضروري توضح تاسو حديث وای زه هم تاسو مثلا دې متفق او حديث الله پاک دا پیغمبر خبرو ته ویلي دا ګوره قاری صاحب وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ کله چې الله پاک تاسو سره وعده وکړه چې دا یو د دوه د ډلو ابو جهل او سفیان باندې دا مستاسو د پاره دا وعده په قران کې نشته د نبی صلی الله علیه وسلم ته وحي غیر مطلوب ویل شي ټیک ده کنه ټیک ده ما غیزه دا باقاعده قران کې دا غي تذکرہ کړي دا رنګ دلته قران کریم الله نبی صلی الله علیه وسلم د سوره فتح کې وایي سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله دی دا الله دا کلام بدلی حالان کې داغي ته دا رستو چې تاسو مرزي په مون پسې خیبر ته مونږ تاسو مرزي په نذیر وته قل لن تتبعونا كذلكم قال الله الله وجه په مون پسې مرزي حالان کې قرآن کې نشته نشته او دیتا د رسول خبرو ته الله پاک د الله وینا ویلي رسول د ځان خبرې نه کوي بالکل ماشاءالله وسراني بل خبر دا لګنه چې د دې آیات چې کوم تاسو هغه څه دا تاسو هغه څه نه نه څه څه مطلب دی زه لږ صبر وکړم زویم دا خو تاسو خپل مطلب واغه مطلب دا چې دا دی واقعي او دا تاسو چې کوم خبر وکړه کنه دا تاسو ته په کتاب کې ویل شي دا خو منی مطلب زه ستاره مګم دا راته ایکسپلین کوم لږ صبر دا راته ایکسپلین کوم دي نه زه اوس نه ایکسپلین کوم جی جی زه تاسو چې کوم آیاتونه وایي دا ایکسپلین کول تاسو کار دی نه نه زه چې سوي زما کار دی ګوره زه تاسو چې دا یو خبره کوم مولانا سید کنه تاسو په دې خبره باندې زما سره متفق شئ لاول چې حدیث لفظ الله پاک په قرآن پاک کې بسو آیتونه کې ما تاسو ته وی مولانا صاحب ګوري په ګڼو آیتونه کې په ګڼو آیتونه کې کنه زه تاسو ته ویم کنه چې دا حدیث لفظ څنګه دی دا د قرآن د پاره ذکر شوی دی ذکر شوی دی حدیث په هم ذکر شوی ما تاسو ته آیتونه ونه تا آیتونه اخو حدیث لفظ تا وی اخو ما تاسو ته په ټیم باندې وی چې کوم د کتاب د تصدیق خبر راغله د کتاب د تصدیق یا د دین په مابین کې نو هغه د حدیث لفظ دی تاسو دا یو آیات دی کنه دا به دې خلکو ته بیان کوم دا به دې خلکو ګوره دا واما بنعمت ربك فحدث دا د نبی صاحب د ژوندۍ میشن چې دا حدیث بیان کړه د نبی اسلام دا نعمتونه درب چې دا اوس بیانوا ته بګینه لله دې حدیث ویل بالکل دې خبر الله راشه چې دا ورته وایي کتاب الله ته زما په نظر کې څه ویم کنه اوس ګوره زه تاسو ته دا وایم دا تاسو چې کوم خبرې دعوا کوي چې ټول ته وایي کنه نو د دې بل د پاره هم په عربی کې الفاظ راغلي دي جی جی هغه د دې کنه چې تاسو ته په روایت
روایت دې ته ویل کېږي کنه روایت نقل کول او دا په سند سره نقل شوی ته دې روایت نشي ویلې دا هم نه کنه ګوره د الله کتاب ته روایت په دې معنی چې دا نقل شوی متمسرت مونږ ویل شو په دې کې څه مشابهت اخو معنا ما په دې معنی سره چې ویل دي دا لفظ استعمال کړی دی دا خو هم درته راوځه خو په معنا ممانعت نشته ممانعت نشته چې روایت مو خو مسلمانان دي ته روایت نه روایت هغه ته وایي کنه ځکه دا کلام الله دي روایت الله وایي دي کلام الله د قرآن خو اسماء الحسنا ډیر شي د قرآن خو تقریبا د 40 نه زیات بالکل دي کنه خو زه او خو روایت پکې نشته بهر حال روایت تاسو وی چې ممانعت تاسو وی کنه چې په دې کې د 40 سونه سیوا اضافي نمونه راغلي دي د 40 سونه سیوا جی نو چې د 40 سونه سیوا راغلي دي مولانا صاحب روایت پکې نشته نو کتاب الله ته په دې باندې روایت وی چې دا مونږ ته په سند سره چا وته ویلې دي دا خبره کوو دې ته چا روایت ویلې دی کله خو چا ورته منم نه دی روایت چا ورته منم نه دی تاسو ته په دې خو ډېر شي خبرې دي چې باغ کې چا منم نه دی موږ راکو موږ د قرآن تابعداري وکړو کنه په قرآن پاک کې کې کیس کا زه تاسو دا ویم کنه مولانا صاحب چې دې دا کار د نبی اسلام د تاسو ورته روایت وایي کنه دې ته الله په خپل وینا ویل كذلكم قال الله من قبل دي آيات تفسير يا خالد دي آيات بدل تفسير كون شيء الله باك بخبل بني ذكر فرمايلي هو زمان استاد بحث بدش تزي لا الله باك بس نه ذكر قرآن کې نشته چې کله دا آیات اسلامکم او خلکو دې ترجمه کوم کنه دي شي آیاتونه دي کنه جی د قبلي په باره کې دي تاسو خلکو ته کړی دي تاسو چې کوم دی بیت الله شریف یا بیت المقدس تاسو کړی دي هغه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها هغه قبلي ته چې ته وې قبله کومه یو دا په قرآن کې نشته ویم نه دا هغه ما روز ویل هغه ما بیان کړی دا نه ته کومه قبله ویم کنه هغه ما بیان کړی دی خو مولانا صاحب چې څوک پورې مو تاسو په دې یو لفظ دی متفق شي کنه حرام ده کومه چې لکه ما هم بشي خو مو تاسو د دې بحث نه وته نشو ځکه چې مو تاسو راغلي حجیت حدیث کنه هغه د ما په ځل کې دا چې کنه نو زه تاسو ته وایم چې حدیث لفظ چې کوم دی هغه الله پاک د دې قرآن پاک د لپاره ذکر کړی دی چې کله د ایمان خبر راغله یا کله د کتاب د تصدیق خبر راغله قرآن کریم خو په ابتدا کې د کتاب دا د کتاب او اکثر نو کتاب دی نو ته خام حدیث ولې اکثریتي کتاب دې ته هغه یو دغه چې دی کنه هغه محمد قذافي دی چې شو باچا شو دی زیغه هغه به د تورات وي هغه دې چې چوت کو کنه هغه به د تورات وي دا تورات صحیح شو لدې څه خو د دې ډېر شی نمونه دي کنه تاسو په خپل وګورئ چې 40 سیوا نمونه دي خو زه تاسو ته وایم چې حدیث لپاره چې څومره پیری راغلی ما تاسو ته وایي کنه مولانا صاحب ګوره زه به دا پاڼه وګورم بیا راغلم خیر دی تاسو اوس د خلکو خبره وکړه ټیک د بدی خو دا آیتونه چې تاسو یې په دې کې عام خبرو ته حدیث ویلي بده کې هر څه ته حدیث نشته کنه عام ته نه دی عام حتى يخوض في حديث غير نفس الشيء ویم کا دا ته ویم ګوره دا حدیث غیر راغلی کنه دا یو آیت راغلی کنه دا په دې کې خود تاسو ته دا هغه خبره کوي کنه د خلکو خبرو ته حدیث ویل د خلکو خبرو کنه خود دلته چې کله د کلام د تصدیق لپاره خبر راغلی دا د کلام لپاره یا زموږ ایمان لپاره زموږ ټول دنیا کې چې اوس حدیث وي کتاب الله به څوک نه وي حدیث اقوال او افعال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول دنیا نه تاسو په د دې لپاره قران کریم قران مجید کتاب حبیب الکتاب ورته ویل شي حدیث باندې که تاسو وایي کنه زما داخل دي چې د عرب د غیر مسلمان په دنیا کې په حدیث سره کتاب الله څوک نه پیژني زه سیدا بیا به بلو جی د دې لفظ معنا راته کوي فإن خير الحديث كتاب الله ګوره زه ته وایم استعمال شو ټیک ده معروف نوم د دې کتاب دی او حدیث عام دی حدیث ما واست خبرې ته وایي خبرانو خبرې په دې کې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي کنه وی فإن خير الحديث كتاب الله چې د دې لفظ معنا راته کوي دا حدیث نه دی اول خدا ورته روایت وي روایت حق خدای نه یغینه خدای کلام شرازه کتاب الله لرا نه کنه زیم کنه ګور مولانا سیدی څنګه دی کنه چې ما با مطلب دا کته سل حدیث راولي نو ما به چته دی خبرې ته ودریو نه انکار کړي نور خو تاسو سره متفق یم زه به څنګه کوم خالص زه به مون څنګه کوم ته ما دا وایي زه به جنازي مون څنګه تاسو ورځ د مانځه باندې کې وی چې د صرف د جمعه ته پورې خلاص کړي او د مانځه باندې کې تاسو وی چې د نظام مراد دی ته ما ته د قران کې وخایې چې د نظام کوم څه دی نظام په خپل ځای د نظام اهمیت په خپل ځای دی په قران کې دنیا شهید دی خدا مون نظام لمر اوله بیا ما ته مون کې د نظام خبرې نه ته بیا ما ته سلام کوي چې دا د اقیم الصلاه نه مراد نظام دی دا تاسو بار بار ویل زبې ثابتون کنه ته ثابت کړه ویم کنه ثابت کړه ثابتو کنه خو مولانا صاحب دا موږ نه په دې باندې مو ته بحث کوو زه تاسو سره تر هغه وخت پورې د دې خبرې را اخوانه زما چې تر کوم وخت پورې تاسو زما سره د دې آیاتونو تصدیق نه کړئ او د حدیث تصدیق نه سره نه کړئ ته زما سره تصدیق وکړه
په دې آیتونو کې حدیث مختلفو شیانو ته ویلي دي قرآن سره یې تخصیص نه دی مولانا صاحب په کوم آیاتونو کې چې راغلي چې تاسو ته دا الله نزل احسن الحديث سکت څه معنی کوي تاسو کې دا یې په دې کې اوس وهل اتاك حديث موسى اې د دې نه څه مراد دی الله نزل احسن الحديث د دې معنی کوي مولانا د دې نه قرآن کریم مراد دې انکار نه کوم خو د حدیث تخصیص د قرآن سره نشته مولانا صاحب د حدیث د دې معنی چې په خلکو دوه کې ځای بزابیا به په خلکو بری ولا مستأنفين لحديث ولا مولانا صاحب د څه کار دی کنه نه زه په تاسو باندې خپل خبره منلی شم نه په تاسو ما باندې خپل خبره منلی شي خدا سي کار وو چې تاسو خپل مدعا بیا پېښ کړئ زه خپل و زه دا پېښ کوم کنه زه دې آیات نه بلکې ما تاسو مختلف آیاتونه وي خو زه دا یو آیات چې الله نزل احسن الحديث چې راغی کنه د دې نه زه دا مراد ده چې الله پاک دې قران پاک ته احسن الحديث ویل دي و زه دې نه علاوه تاسو چې کوم وایي کنه هغه ته دلته حديث الجنود راغی بالکل راغی الاخكر وكيسين نو حديث عن خبره طريقه عجبته د قرآن سره ولي خطر چې کومه ته راغون کړی